سلام کلاکای عزیز، خدا که خوب باشن. خوش آمدن برای این برنامه. من کوشش میکنم که برنامه را جالب بسازم. اول سرد شده، کلاه گرم باید بپوشم. مکتب رخصت شده. باز ما اینجا کتابخانه گرفتم. زیاد قصه و چیزا باید بخونن. خیلی فروخ تو چی جور میکنی؟ یک پیتزا. اجازه است که ببینم؟ این کمک کنجایشم تونسته باید کمک دیگم گرد نباشه. این فرق میکنه. پیتزا بسیار مقبول است مگم لیکن از دیگه پیتزا فرق میکنه. بخاطر که اینجاش میتونی ببینه این تو کمک است. مگم ما و فروخ هم تو نفهم که پیتزا چرا باید گرد باشه. چرا گرد باشه؟ خیلی یک دفعه برم پیش یک رستوران افغانی باز کاکا را پرسان کنم اگه چرا پیتزا گرد داشتن. فروخ اینجا بسیار یک غذا خوبش یک رستوران است که یک مرد کس بسیار خوبش نان جور میکنه. غذا بسیار خوبش است. هر چیز هم برگر و اون تو چیزا جور خوبش چیزا جور میکنه. خیلی نرم اونجا و ببینم که پرسان کنم که چطور پیتزا جور میکنم. سلام کاکا، ما از هرتیوی آمدم. خوب هستم؟ الحمدلله شما خوب هستی جان دوست خیلی فروخ خودت میتونی پشت کپ بزنی؟ خیلی میتونی بیاگی بر کاکا که چطور پیتزا گرد است؟ دا پیتزا ولی گرده. فاروق جان شپږ کلن دی ما نه یو داسې پوښتنه وکړه داسې سوال یې رانه وکړو چې زه خپل اشپزخانه کې اتلس نولس شلو کالو نه دا کار کوم خو دا هېڅ چا ما نه اوسه پورې زه یې هم حیران کړی یم ما ته وایي چې پیزا ولې ګرځي نو زه فاروق جان ته او د دې تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ټولو ته د فاروق جان په کومک زه تاسو ته دا ښیم چې پیزا ولې ګرځي او پیزا فقط ګرد کیدی شي که نه چارقنجم شي کیدی یا سې قنجم شي کیدلی نو زه تاسو ته وایم راځئ اشپزخانې را راشئ فاروق جان بیا د طرف ما یا ما نشان میتم که پیزا چرا گرد است یا چی میگه چارقنجه میگه سه قنجه میگه چی میگه اگر گرد نباشه بس چی میشه اگر گرد نباشه بس چی میشه چارقنجه میشه یا سه قنجه میشه خب من نشان میتم که چطور میشه خب راځئ ما سره لاړ شئ فاروق جان دا زما فاروق جان غوښتل چې ما نه مخکې پوښتنه کړې وه چې دا پیزا ولې ګرځي په دې خاطر اوس فاروق جان به ما سره دلته په اشپزخانه کې کومک کوي پیزا به ګوري چې پیزا څنګه سازېږي نورمال دلته اوس ډنمارک یا ایروپ کې داسې ماشومانو ته په اشپزخانه کې اجازه نشته دی چې کار وکړي خو دوی ته اجازه ځکه شته دی چې دوی یو خپله برنامه لري نو په دې خاطر دوی ما سره دلته کومک کوي خو مخکې د هغې نه چې دلته اشپزخانې ته داخلیږي ما سره کومک کوي دی به دا پیشبندونه دا به تړي کله چې دا وتړي بیا بعد د هغې نه دا خو لږ غټ دی دا به ته وتړي او رنګ یې هم د دغه دی صحیح رنګ یې هم د فرانسیسي رنګ دی که نه نو ته خو فرانسیسي ته باید دا وتړي موږ سره یو فرینډس هم دلته شته فاروق جان هغوی دپاره یو بل دلته پیدا شو دا جسدید والا دی خو پروا نه کوي دې باندې باید فاروق جان نوشته وی خو داسې نو خبر
چې داسې یو کس به راځي دلته ما سره به کومک کوي نو زه بله پیره انشاءالله ښه دا تاسو اوس کار ته آماده شوئ خو مخکې چې تاسو کار کوئ لاسونه به په شامپو باندې پاک وینځئ ځکه دا ډېر مهم دي چې دا څوک کوم ځای کې پخلی کوي دا باید پاک وسي او که کله پخلی پاک وسېږي نو سړی نه مریض کېږي او چې سړی مریض نه شي بیا ډاکټر ته نه ځي ډاکټر ته چې لاړ نه شي دوا نه اخلي دوا چې وانه اخلي صحت یې ښه ګڼي دوا خو ټول که خلک وایي چې دوا دا سړی روغوي خو دا اصلي کې نور مرضونه زیږوي نو په دې خاطر موږ باید کوشش وکړو نظافت دا ځان له رستوران کې نه دا باید کورونو کې دا ماشومان هم وپېژني دا غټان هم وپېژني او موږ چې بازار کې خوراکونه کوو اول ناول موږ باید نظافت وګورو چې دې هوټل کې دې رستوران کې دلته چې څوک دیګ کاسه پخلی کوي چې دا پاک دي که نه دي او که پاکي په کومه درجه پاک دي نو په دې خاطر دلته په دې وطنونو کې په یوروپ کې کېدای شي نورو ځایونو کې زه ډېر نه یم ګرځېدلی خو دلته دا قانون دی چې څوک په اشپزخانه کې کار کوي هغه باید شامپو صابون آماده ولري نو په دې خاطر دا شیونه موږ لرو نو تاسو به دا شامپو او صابون نه شروع کړئ هلته به لاس وینځئ بیا Sassarbu delle papiere خو په دې خاطر دلته اوس دا مهم دي چې سړی لاس وینځي او د هغې نه بعد کار شروع نو زیاتره وخت زمونږ په افغانستان کې دا نور افغانان چې خارج ته راوتي دي زه دی خو پوهېږي چې څنګه کېدای شي نظافت څه شی دی او څنګه باید سړی نظافت وساتي نظافت ځان له دا نه دی چې ته لاس ډوډۍ ته وینځي او نور کارونه دي غلط دي هغه څه شی چې ته اخلي څه شی چې ته پخې هغه باید پاک وسي نو دا ټول شی نه نظافت کې راځي نو افغانستان کې زیاتره ته وګوره په هر کور کې مریضان پراته دي صاحب دا په دې خاطر چې هلته د دې خیال څوک نه ساتي ماشوم له پیسې ورکړي دوکان له لاړ شي هلته تاریخ تیري شی نه اخلي د یو ځای بل ځای شی نه اخلي چې هغه هېڅ داسې د دې دپاره نه چې ماشومان یې وخوري هغه مریضتۍ چې څنګه یې وخوري دستي په خېټه درشي بل تکلیف ورته پیدا شي نو اوس زو فاروق جان ما سره دی زما همکاران دي دواړه موږ به تاسو ته پیزا ښیو چې پیزا څنګه سازېږي نو د پیزې قسمت دلته دی موږ به داسې راځئ ښه اوس شروع کوو په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی شروع خو مخکې کړې ده خو اوس به پیزا شروع کوو اوس به ډوډۍ سازو نو برادران خواران ما په پارسی گپزدن اینمی طور خوب نمی‌فهمم بعضی می‌خوایم که چی بگم دنیا جان است برای من و فاروق جان است اینمی با پارسی خوب گپ میزنه با اینمی خاطر ما پشتو گپ میزنم اینمی با پارسی گپ میزنم ما امروز پیتزا را جمع میکنم و ما آل دوستان رو ششتم و زن تیار هستم که جورش کنم دستای تا چی را ششتی؟ ما ششتم که مریض نشم که پیتزا را جمع کنم پیتزا را هم تازه شو پس اینمی بسیار مهم است که هر نفر باید دستا را بشنوه اگر نانا میخوره یا نانا جور میکنه هر چی که میکنه بکنه خب اینمی مهم است صابون شامپو هر چی که داره در خانه اگر اونمی نداره هم که باشه باز خوب میشه یک ذره خوب اینمی طور چی شو باز در یک دستپاک یک کاغذ یک هر چیز که داره یک زادر هم که داره دستمال هم که داره باز خوب میشه اینمی مهم است سنت طریقه ما است با شما خو کلش مسلمان هستم الحمدلله باید اسلام تم پکې نظر وشي چې اسلام موږ ته څه شی ویلي چې دا هم پکې راټول شي او اسلام چې څه شی ویلي دا ټول د انسانانو د مسلمانانو د ټول انسانانو ځان د مسلمانانو نو دا د دوی په خیر دي هغه شی چې الله تعالی موږ ته ویلي ځکه چې زموږ پکې خیر دی نو ولې باید سړی لاس وینځي ځکه چې دې کې ډېر داسې جراثیم دي چې دې ته د ډنمارکۍ کې ورته غیب نه باکتریا وایي دا کولی شي سړی مړم کړي نو په دې خاطر دا ډېر مهم دي چې سړی لاس وینځي که هغه ډوډۍ سازی او که ډوډۍ خوري که په لاس یې خوري که په پنجۍ یا چاقو استعمالوي هغه هم صحیح ده خو سنت طریقه ده چې هر شی چې په سنت طریقه وشي هغې کې خیر او هغه دوا کېږي په دې خاطر چې هغې نه یو بل میکروب چې شي اساس شي ایسته د دوا سازه شي نو دا ډېر مهم دي
دنیا جان وایي چې دا پیزا ولې ګرد دی فاروق جان هم دا سوال کړی دا اولنی ځل دی ما تل 20 کاله کار کړی دی په رستوران کې پیزاوي کې زما دا اولنی کس دی چې ما نه دا پوښتنه کوي خو زه دوی ته اوس ښیم چې پیزا ولې ګرد دی په دې خاطر ګرد دی چې یو خو د پیزې دپاره خپل مخصوص قابونه دي که چارپنجې اساسه کې دې کې نه راځي نو په دې کې چې ګرده پیزا واچې ډېره ډولي ښایسته مزهدار هغه څوک چې یې خوري مخکې د هغې نه چې دا وخوري هسې چې ویني وایي والا دا خو به ډېر مزهداري نو په دې خاطر د دې پیزا قابونه چې دي دا ګردي بله خبره چې بل شی چې دی هغه د دې پیزې دپاره دا سپیشل هم د دې دپاره استعمالیږي دا یې خاص دی نو په دې خاطر چې ګرده نه وي بیا په دې کې صحیح نه راځي نو هر څوک چې دا پیزا واخلي او کور ته یې ویسي او بیا یې داسې بیټی او دې کې دننه پیزا پرته وي بیا وایي واو دې چې یې ګاډو یعنې وایي ډېره ښایسته ښکاري نو اوس به مونږ شروع کوو د خیره یو پیزا به سازه کړو فاروق جان زما یو فامیلي دی د هغې نوم فاروق جان دی او دنیا جانه چې ده نو مونږ خو اوسېږو په دنیا کې د دې نوم باید هېر نه شي چې دنیا جانه مونږ سره ده صحیح ده نو اوس به اول ناول مونږ سره دلته دا یخچال دی یخچال کې مونږ خمبیر یو ورځ مخکې نه سازوو دلته پیړې کوو دا آماده پرتي دي که سړی وغواړي چې نن د خمبیر ساز کړي او نن د پیڅه سازه کړي دا هم کیدی شي چې وشي خو هغه شانته چې مزه لري باید یو ورځ مخکې دا سازه شي 3 ساعته 4 ساعته دا همداسې پاتې شي د هغې نه بعد باید د یخچال کې کېښودل شي یخچال دا داسې فریزر باید نه شي چې 15 درجو 4 درجو 6 درجو پورې دا په یخچال کې پاتې شي بیا چې سبا ته ترې څوک پیڅه سازوي نو هغه پیڅه یقینا چې ډېره مزهداره راځي او نو اوس به مونږ یو پیړه دلته واچو دې ته پښتو کې پیړه وایي د پارسي چې مې ګردی نه وي ارد خو 2 دانې به واچو ځکه چې ما سره دلته 2 شاګردان دي دنیا جان او فاروق جان نو یو به پیزا به فاروق جان سازی او یو به دنیا جان دا به د جنکیانو دپاره سازی او فاروق جان به د هلکانو دپاره او بیا زه زما میلمانه دي زه به یو بل شی اساس کوم صحیح ده ها پیزا اینامیتور برادر دلته باید تا سره وړئ هر دې خوش باید باشه اینامیجه اینامی پیړه که مزه دی مینامیجه خلک کیدای شي وخاندي چې زما پارسي داسې ډېره تکړه نه ده شاید اونمی بینندگان اونمی نفر کما میبینم شاید یک ذره خنده بکنه یا چی فارسی معنی طور خوب نیست بعضم دا گزاره میکنم دا فاروق جان و دنیا جان نو پیزا داسې باید سازه شي صحیح دیدی نمی چطور شد دا پیزا ولې ګرد دی تا مخکې پوښتنه کړې وه چې پیزا ولې ګرد دی پیزا باید ګرده شي دا اسانه سازېږي خو دا پیزا داسې دم پیزا شوه دم پیزا ده داسې نه چې دا نه ده که نه او که داسې کې دم پیزا ده هر قسم چې دا اوړه چې دي دا د پیزې اوړه دي خو اوس دې مونږ بېرته ګرده سازو اوس ګرده شو صحیح ده نو پیزا په دې خاطر ګرد دی ښه دا اصلي کې پیزا چې ده د دې نه شروع ده د دې نه چې شروع شي بیا په دې د پاسه اوس موږ خو د پیزې شاپ لرو د پیزې دوکان لرو موږ سره هر څه آماده پراته دي خو یو کور کې که څوک پیزا سازی دا ټول شیونه به باید مخکې د مخکې نه آماده کړي او تیار ورسره پراته وي کله چې دوی پیزا سازی دا باید همداسې سازه شي نازک نری همداسې پیزا دا باید سازه شي دلته پراته وي خو په کور کې بیا داسې امکان چا سره نشته دا امکانات خو نشته لکه دلته موږ سره دا داشت دی دا 320 درجو کې کار کوي خو کله که په کور کې یو څوک پیزا سازوي هغې سره خو بیا داسې امکانات نه وي نو هغوی کولی شي چې
پیزا هماغه د داش موږ ورته په پښتو کې تابۍ وایي چې تاسو نه خبر چې دلته څه شی ورته وایي که نه نو هغه کولی شي چې په هماغه تابۍ کې سازه کې 10-20 دقیقې هغې ته انتظار وکړي بیا داش کې کېږدي خو 300 درجو کې داش باید ګرم وساتي چې یو ځل هغه خپله حرارت وساتي 300 درجو ته ورسېږي بیا پکې دا کېږي نو 15-20 دقیقو کې هغه پیزا آماده کېږي خو دلته که موږ پیزا واچوو زمونږ پیزا زیات نه زیات 3-4 دقیقې وخت نیسي دا ولې دلته کم نیسي او کور کې زیات نیسي ځکه زمونږ سره داش دا آماده دی دا 320 درجې دی او په دې داش کې دا سنګي داش دی چې سنګ لري د اوستین اون نو دا چې ګرم شي دا به ډېر وخت کار کوي او کورونو کې چې دي هغه خو برقي داشونه دي چې مړی کې یخ دی او چې وی لګي ګرمیږي نو په دې خاطر اوس په دې باندې منګه رو بچو حالا که پیتزا رو جور میکنیم باز خمیر رو باید نزدیک کنن به خاطر که باز دش میمونن باز بالا میشم باز خوب نزدیک باید کنن باز اون تو باید بخی لاشم باید باشه رومی که اینمی جا زدی خب بله باز اینمی طور میکنه که دا بکن توش خیلی لیودن دی خود ساعتن به زمان آوردی اینمی کار کردی یا چطور بسیار خوب خب اینمی پیزا خوشوم آماده کردی ما چی بکنم خب د دې نه بعد رومیان مصرف شو یا استعمال شو اوس څه شی باید واچو پنیر خو د پارسی د پښتو یک چیز است خب پنیر د پښتو پنیر میگه د پارسی پنیر میگه اینمی ترکو کې د کلی پیزا اینمی تور شو فاروق جان د دې نه وروسته ستا وار دی نوبت شما کی است بعد از اینمی پیزا اینمی کی است اینمی دنیا جان جور میکنه یک پیزا دیگه کی است اونمی خودتان جور میکنه برنامه شما است نه خب باز گپ میزنیدم اونمی مردم که شما میبینن که اونمی بفهمه که خودتان جور کردی اینمی طور نشوه که باز میگه که نه والا اینمی خو فاروق جان جور نکرده یک کس دیگه جور کرده خب پنیر اینمی گوش اینمی جا در دنمارک در اینمی گوش کی است میگه شاورما شاید در یک جای دیگه لیسم کیدش یو بل ځای کې ورته یو بل نوم واخلي دنیا جان لکه اوس افغانستان کې پیزې ته بولاني وایي خو دا بولاني نه ده دا پیزا یو بل شی دی بولاني شته دی بولاني موږ دلته هم لرو هغه څوک چې افغانان دي پیزا شاپ لري هغه بولاني په خې خدای نوم بولاني دی دا پیزا ده خو افغانستان کې به ځنې خلک دې ته بولاني وایي یا ته د رومیانو ډوډۍ وایي نو دا شی نه دی دا اوس شاورما ده خو دې باندې موږ لږ میکس دغه اچو دا گوشت مرغ د چرګ غوښه ده خو دا مخکې نه آماده ده لکه ما مخکې تاسو ته وویل څوک چې پیزا سازوي هغه باید دا شی نه ټول آماده وساتي نو دلته موږ سره ټول آماده دي او دا شی نه چې موږ څه شی په پیزا اچو دا زیاتره اینمی کلی چیزا که ما میزنیم در پیزا اینمی تقریبا پختن شده است اینمی داشت میزنیم که اینمی پنیر او شوه بس پیزا تیار است جور است دنیا جان دا اینمی چی میگه؟ پپرونی راست گفتی فاروق جان بعد تا اثرش یک ذره پنیر اگر بزنی خوب میشه اینمی که او شوه میره در پایین بعض یک چیز بسیار خوب مزدار اینمی طور که میخوری بعض میخوایی که یک شدیگم بخوری خود دیگه من نمیتونم من فقط یک دانه پیزا خب شما هم باید نتی پیزا زمانگ آماده شو اوست تا پیزا منگا اولو داشت که چو
داش کې چې کله واچو بیا موږ دې ته 3 4 ماکسیمم 15 دقیقې ګورو خو د 15 دقیقو نه زیات وخت نه نیسي دا باید داسې راواخیستل شي صحیح شو او دا دلته واچول شي دا پیزا باید دوی فاروق جان او دنیا جان هلته اچولی خو چون دا داش زموږ ډېر اوچت دی نو ما ورسره کومک وکړو چې دا پیزا زه خپله واچوم خو زه دوی بیا راله بیا ټوټه کړي ځکه هغه کولی شي نو پیزا ما واچوله دا یو پیزا خو دنیا جان یې ساده کړه بله پیزا به فاروق جان سازوي صحیح صحیح فاروق جان همداسې بیا که پرې نو اوس یو پیزا بل هم سازو چې طریقه خو تاسو ته مخکې ما وښودله چې دا پیزا څنګه سازېږي هماغه طریقه ده که یو پیسه سازی که لس سازی که سل سازی که زر سازی طریقه هغه ده نو په دې خاطر طریقه ډیره مهمه ده چې دا زده بیا کار نور آسان دی څه مشکل نه لري او که چېرته دا نه یې زده بیا نشي کېدی چې سړی مخکې لاړ شي ته وکړه ساعتين يا اها خو صحیح شو دنیا جان اینه میتو توقع خوب به زمان هستی والا اینا می برنامه که خلاص شد و بعد شما نمیری در خانه خب کار میکنی برای ما اینا میجا پیزا را جور میکنی اینا صحیح؟ ما شما جور میکنم پارو جانم میخوره خلاص صحیح؟ زمونږ دویمه پیزا هم آماده شوه هغه پیزې باندې مونږ چرګ گوشت مرغ گوشت څه شی وایي او شاورما اچولي نو اوس به تاسو ته فاروق جان وښایي چې خلک پیزا باندې رومیان څنګه دغه کوي دا الحمدلله فاروق جان هم ډېر تکړه دی خو زمونږ دا شونه دا میزونه چې دي دا دومره واړه نه دي لکه دا فقط شپږ کلن دی نه مې خو دا دومره تکړه دی ته وګوره بسته پیڅې سازه کړله دا دومره واړه نه دي چې دومره واړه لکه ټیټ نه دي که نه چې دومره ماشومان پکې کار وکړي په دې خاطر زه ورسره لږ کومک کوم خو نور کار زیاتره دوی په خپله کوي خب اینا میشه باید چی بزن؟ چی؟ پنیر بسیار خوب بسیار خوب خب پنیر را زدیم باز چی؟ گوشت؟ آها خب گوشت صحیح دیگه اینا می باید یک چیز دیگه باشه اون میتون نباشه گوشت مرغ زدیم اونو موجه یک چیز دیگه بگو یک چیز دیگه چی؟ پپرونی؟ خب خب اینا می سکینکی است ما کلی چیزا دا اینا میجا که دارم اینا می حلال است ټول شي نه چې موږ سره دي دلته دا حلال دي موږ سره حرام هیڅ شي نشته دی دا هر شي چې تاسو ګورئ چې موږ خورو یا په پیزا چو یا میلمنو ته کسټمرانو ته د خلکو ته ورکو دا ټول حلال دي موږ سره حرام څه شي نشته دی خو دې د پاسه را کوفته به واچو دلته ورته سوس وایي صحیح خوشداري نه میره اوس مونږه اوس دویمه پیتزا آماده ده خو اولنۍ پیتزا زموږ چې ده هغه هم ښه ده ښه صحیح دا پیتزا کېښودل شوه دا راواخیستل ښه فاروق جان اینمی پیتزا که دنیا جان آماده کرده اینمی طور معلوم میشه اینمی پیتزا که دنیا جان آماده کرده اینمی طور معلوم میشه
ما خو فکر میکنم بسیار مزهدار یک چیز مزهدار جور کرده بازم نمیفهم مزهش نه نکردم که چطور است یا میطور است یا نیست خب اینمی اوس دا پیزا منګه دې قاب کې چو زمونږ اولنی سوال چې د څه شي نه شروع شوی چې دا پیتزا ولې ګرده ده نو ګرده په دې خاطر ده چې دا باید ګرده شي دا قاب ګردې او نور که څوک څلور خونجه پیتزا سازوي په کور کې هم کولی شي چې سازي کړي نو ستاسو سوال چې څه شی و هغه حل شو زما هم حل شو اوس دا به داسې زه به وکړم ته به پرې بیم داسې صحیح دا باید داسې اوچت شي خو دا ستا ګناه نه ده ځکه چې دا پیزا دا میز لوړ دی صحیح ده نو فاروق جان شما خب بفهمیدی پوه شوی چې پیزا ولې ګرده ده فهمیدی که چرا اینمی گرد است اینمی پیزا به خاطری که گرد خوب قشنگ اینمی طور مزدار معلوم میشه در قابم خوب اینمی مردم که میخوره اونمی میگه ولا یک چیز هست که در خانه نمیشه و اینمی خاطر پیزا گرد باید باشه خب دا یو پیزا بلم راو باسو اچولی دا دنیا جانی اچولی دا نه اولنی پیزا دا خو دنیا جانه و دا دویمه پیزا چې دا او بخه فاروق جانه دا فاروق جانه چولی نو اوس په منګه دا دواړه ګورو چې چا ښه پیزا سازه کړي هغې ته به منګه انعام ورکوو او انعام معلوم نه دی چې څه شی دی خو انعام شته اسماس نه اسماس نه اسماس نه به خاطر که این پیتزای زنانه است دنیا جان پیتزا چې دا زنانه او مردانه نه لري خو دغه تا سازه کړې دغه لږه ډېره ښایسته ده ځکه زنانه الحمدلله الله پې خپل رحم کړی زنانه او مردانه دواړه کولی شي چې پیزا سازه کړي هغه چې ځان له په رستورانونو کې نارینه دي خو بیا په کور کې زنانه دي په دې خاطر داسې تقسیم شوي دي خو پیتزا هر سړی کولی شي اوس وګوره فاروق جان شپږ کلن دی د هغې پیزا سازه کړله یو کس په 10 کلني یو کس په 20 کلني ټول کولی شي چې پیزا سازه کړي نو پیزا نارینه او زنانه نه غواړي او دا ضرور نه ده چې دا نارینه یا زنانه وي هر سړی کولی شي اوس فاروق جان وګوره هغه دا پیزا سازه کړې ده ته وګوره تا دا سازه کړې ده دا دواړه ښایسته پیتې دي خو ستا لږه ډېره ښایسته ده نو که زنانه کوشش وکړي هم کولی شي پیتزا شاپ کې کار وکړي او پیزې هماغه شانته خوندورې غذاګانې چې کور کې پخوي په پیتزا شاپ کې هم کولی شي پخېږي کرکای عزیز پیتزای زنانه یا مردانه نیست هر کس میتونه بر دل خود جور کنه ای بر دل ماست و ای بر دل فاروق هست خیال ما پیتزای ما خلاص شده یک دفعه پرسان کنم اگه بر دیگر کسا جزدم جور کنم یا که خود ما در خانه جور کنم اجازه است کاکا جان که ایره در خانه یا خود ما جور کنم اجازه است چرا نیست لیکن اینمی طور اجازه باید نباشه که شما میری در خانه کلی اونمی دا شارم چالان میکنی و ساکیتا و برق و اونمی چیزا اینمی یک چیز خطرناک است شما اجازه داری که پرسان بکنی در پدر و مادر و هر نفر که در کلان است در خانه برادر کلان است خواهر کلان است شما پرسان بکنی که خواهر یا برادر یا پدر یا مادر ما میخوایم که یک پیزا را جور کنیم امروز ما کمک میکنم ما نشان میتم شما اینمی داش روشن کو اینمی طور کلی چیزا اونمی که باشه همراه شما بس اجازه است لیکن در تنهایی در یک نفر اگر 18 ساله کم باشه اجازه نیست بخاطر که اینمی یک چیز است برق اینمی خو بسیار یک چیز خطرناک است 2 ثانیه 3 ثانیه یک نفر خلاص میکنه فینیش په دې خاطر تاسو ته اجازه شته ده چې تاسو مور سره پلار سره مشر خور مشر رور هر څوک چې کور کې تاسو کومک وکړئ هغې سره تاسو وګورئ چې دا شی مور څنګه ساز کو چې سبا تاسو ساز کې لکه نن تاسو ته ډیپلون د
زمونږ پیزا شاپ کې درکړی شو. تاسو وګوره څومره نه ماشاءالله ښایسته پیزې مسازي کړي. نو تاسو چې کله کور ته لاړ شئ مورجانې سره پلارجان سره یا هر څوک چې ستاسو میلمانه راځي مشران خلک کور کې برق دا ډېر خطرناک شی دی او هر سړی باید د دې سره احتیاط وکړي په کورونو کې او خصوصا په افغانستان کې هلته هېڅ دې ته پاملرنه څوک نه کوي چې دا برق دا بس ارځي کې ساکټونه او هغه هم بېته هغه هم داسې بېته چې ماشوم که همداسې ورسره ولګېده بس په هغه ساعت یې وژني او هغه داسې برقونه هم نه دي لکه د دې ځای برقونه چې میټر اوچت شي هلته میټر هم نه لري هر ځای کې سوچونه او ساکټونه پراته دي ماشومان دي هره ورځ یو کس 2-3 په هر منطقه کې مړي دا برق وجلی دی. نو تاسو ټولو ته د افغانستان خصوصا د افغانستان خلکو ته چې پاملرنه وکړئ هغه ماشومانو ته دا ماشوم څومره په تکلیف راځي د دنیا ته د دې لږ قدر پکار دی د دې د مریضتیا خیال ساتل پکار دی هغه شی نه باید دی ونه خوري چې دی ته مریضتیا پیښه شي هغه شیانو ته باید دی لاسرسی ونه لري چې دی د مرګ سبب ګرځي. نو پلار او مور تاسو په دې باندې باید پوه شئ چې ستاسو ذمهواري ده چې ستاسو ماشومان که څه شی خوري دا باید پاک اوسېږي ستاسو ماشومان که چېرته ګرځي هغه ځای باید پاک اوسېږي د دی جامې د دی بوټ څپلۍ او د دې نه هر څه نه ضرور خبره د دی د تعلیم خبره ده که چېرته تعلیم موږ او تاسو ټول افغانان ولرو او داسې خصوصا زموږ مور او پلار ولري نو موږ بیا ښه ماشومان زیږولی شو هغې ته ښه لاره ښودلی شو هغې چې په ښه لار لاړ ټول وطن به سازي او دا وطن یو کس نشي سازولی چې زه یو فامیل یم او زه به وطن سازوم نه دا وطن د دې ملت وطن دی او دا ملت که سم شو دا وطن به ټول سم شي خو هر چی شي کې پاملرنه پکار ده او میم زرما ټوله زما دا غلطه ده دا که په هر قوم پورې تړاو وي دا که په هره ژبه پسې افغانستان د افغانانو وطن دی او ټول افغانان باید موږ یو شو یو اتفاق شو یو اتحاد شو او موږ دا وطن په خپله اوس دې خلکو ته وګوره هېڅ شی نه لري خو د افغانستان د سومالیا د پاکستان د انډیا د هر ځای نه خلک راخوشي دلته کارونه لري راځي د دې نه ښه کار زموږ په خپل وطن کې شته دی خو چې زموږ خلک په دې پوه شي چې موږ څنګه باید مخ په وړاندې لاړ شو. نو د ټولو نه ډېره زیاته تشکر او مننه کوم خدای دې وکړي چې زموږ خبرې زموږ برنامه د فاروق جان برنامه د دنیا جانې برنامه موږ خو پکې هسې رالو اصلي کې برنامه د دوی خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شوي او د دې پیزو نه یا د دې خبرو نه یو څه پیدا یو چا ته ورسېږي موږ به په دې خوشحاله شو. نو ډېر زیات تشکر ستاسو د ټولو نه چې دلته راغلي یاستئ زموږ میلمانه شوي یاستئ. نو خبرې ډېرې دي خو د وخت په کمبوتات باندې موږ باید خبرې لنډې کړو او پیزا مې یخېږي نو د خلکو تکلیف ویستو فاروق جان دنیا جان دوه پیزې سازې کړې نو دا چې یخې شي بیا مزه نه کوي په دې خاطر دا خبرې لنډوم اوس به لاړ شو او دا پیزې به وګورو چې د چا پیزا ښایسته ده او د چا مزهداره ده. فرق الان ما یاد گرفتم که پیتزا جل کنم خب جا یک عکس که کاکا نگیرم بله یک ذره پای زه نن ډېر خوشحاله یم چې زما میلمانه دنیا جان فاروق جان او زه په دې ویاړم چې دومره کم عمر کې ماشومان دلته زما نن میلمانه دي او دوی دومره خپل شوق لري چې دا خپله پوهه زده کړه هغه خلکو ته ورسوي چې هغه په دې باندې هیڅ فکر نه کوي. نو آفرین شه د دوی په مور او پلار شه او داسې نور هم افغانان دي په ډنمارک کې په یوروپ کې یقینا چې ښه روزنه یې ورکړې د خپلو بچیانو ته او دا د هر بچي په مور او پلار دا حق دی په هر ځای کې چې همداسې روزنه ورکړي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل ماشومان دغه شان د برنامو ته مسابقو ته دې ته متوجه کړئ چې دې ته راوځي چې زمونږ دا ماشومان دا د افغانستان آینده ده دا د اسلام آینده ده که دا چې ته په مخه لاړ شي نو افغانستان او اسلام دواړه کولی شي په مخه لاړ شي. نو هغه ماشومان چې په دې خبرو باندې نه پوهېږي خدای دې وکړي چې مور او پلارو سره کومک وکړي او دې ته تشویق کړي چې سړی باید داسې پروګرامونو ته وځي ته وګوره دوی څومره قرباني ورکړې ده 2.5 ساعته دی په موټر کې مزل کړی 200 کیلومتره د یو طرفه
دلته راغلي دي چې دوی خپلو وطنوالو دپاره هغه د دنیا په هر ګوټ کې کوي، که په کاناډا کې، که جرمني کې، که هالند کې، که په امریکا کې، که افغانستان کې، د دنیا په هر ګوټ کې دوی غواړي چې خپلو وطنوالو ته په خپله ژبه په خپل کلتور کې دا شی وښیي چې دا څه شی دی. نو زه بیا هم ډېره زیاته تشکري کوم د دی نه چې دومره زحمت ایستلی دی او دې ځای پورې راورسېدل او دغه شان د ښایسته ګلالي ماشومان دغه شان ښایسته ګلالۍ پیڅې سازې کړلې. نو خدای دې وکړي چې د ټولو خلکو ماشومان کوچنیان همداسې په تربیه او تعلیم یافته اوسېږي. نو اولنۍ لاره زموږ د پیشرفت چې ده هغه زموږ تعلیم دی. نو موږ باید ټول داسې تعلیم یافته د ورکوټي والي نه په تعلیم باندې بوخت شو او همداسې مخکې لاړ شو. نو زموږ آینده نسل چې څوک راځي که هغه تعلیم یافته شي نو موږ به د ډېر مشکلاتو نه انشاءالله په آینده کې خلاص اوسو او هېڅوک به په موږ ونه کړی شي چې په موږ باندې دا کمې لوبې اوس روانې دي په افغانستان کې، د افغانستان په ملتونو کې زموږ په مشرانو باندې، زموږ په کشرانو باندې. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې قلاري راشي، ارامي راشي او افغان چې په هر ځای کې دی په خلاص زړه په خلاصو تڼیو خپل وطن ته لاړ شي او هر ولایت کې، هر قریه کې، هر ځای کې چې دوی وغواړي چې ژوند وکړي دغه شان د ګلالیانو ماشومانو سره. نو زه ما نورې خبرې هم ډېرې دي خو نورې نشو کولی. اوس تشکري کوم د دې دواړو نه او خدای دې وکړي چې دا څوک دا خبرې اوري او دوی دا زموږ برنامه خوښه کړي چې بیا نورې برنامې متصادي کړو. خو د پیزې برنامه وه، بل وخت بیا د بلې شي برنامه وي. نو ټولې درته په یو ځل باندې نشو کولی، داسې په وار وار باندې انشاءالله بله بیره به بله برنامه ساتو. پیزا چې دا یو ایټالوي خوراک دی، ایټالوي نه دی بلکې دا ترکي خوراک دی، خو دا اوس ایټالیانو په نیولې دی چې دا زموږ دی. نو دا یو ترکي خوراک دی خو دا وایي ایټالویان کوي. نو نن به موږ دا پیزا وګورو، بله ورځ به بیا بل وخت یو بل شی به تاسو ته تشریح کړي. خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې شی وګورئ او فایده ترې واخلئ.